أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا. قاضي صاحب د دې ټوکړې د مخکې سره ربط بیانوي چې دا کلام د چا سره مربوط دی. فرمایي اذا قیل لهم لا تفسدوا سره مربوط دی او دا دوه ټوکړې جمع شوي وجه ذکر کوي چې دوی ته کم دعوت ورکولی شي د ایمان، نو کمال د ایمان په دوه څیزونو باندې دی. دوی ته دعوت ورکولی شي د ایمان او کمال د ایمان په دوه څیزونو دی. یو په اجتناب کې د لا ینبغي نه، او دویم به چې کوم د کسب د ینبغي کوي، ښه کارونه به کوي او د بدو نه به ځان ساتي. په دې مخکینی ټوکړه کې چې لا تفسدوا فی الارض دا اجتناب دی د لا ینبغي نه، فسادونو نه ځان وساتئ. او آمینو په دې ټوکړه کې دا کسب د ینبغي دی، کوم چې مناسب کارونه دي هغه وکوئ. نو مناسب کارونه کول او نامناسبو نه ځان ساتل دا کمال د ایمان دی او دوی ته د ایمان دعوت ورکولی شي. نو بیا فرمایي ربط دا ده چې دا کلام من تمام نصح دا د تمام د نصیحت نه دی والارشاد او د ښوونې نه دی. دوی ته تمام د نصیحت او تمام ارشاد په دې وشي. ولې فإن کمال الایمان دوی معمول دي په ایمان سره او کمال ایمان د مجموع الامرین په دوه خبرو سره راځي. یو الاجتناب ځان ساتل دي عما لا ینبغي، کوم څیزونه چې لا ینبغي دي د هغې نه به ځان ساتي. او هو المقصود بقوله دا هغې تذکره له په دې قول سره چې لا تفسدوا فی الارض دا لا ینبغي نه ځان ساتل. او دویم چې کوم دی کمال د ایمان والاتیان بما ینبغي، کم کارونه چې د کولو مناسب دي هغه وکړی شي. وهو المطلوب بقوله هغه په دې سره مطلوب دی چې آمینو. اذا قیل لهم آمینو، آمینو سره مطلوب دی. کما آمن الناس، تاسو ایمان راوړئ لکه څنګه چې ایمان راوړی دی نورو انسانانو. په دې ربط باندې اشکال دی مشهوره چې هر کله دا کلام د مخکې سره مربوط شو، اذا قیل لهم لا تفسدوا سره اذا قیل لهم آمنوا د هغه سره مربوط شو. بیا هلته چې کوم جواب دی نو لازمي خبر ده چې دا جواب به هم مرتب وایي. نو هلته وویلی شو اذا قیل لهم لا تفسدوا، نو دوی جواب کې څه وی؟ قالوا انما نحن مصلحون. جواب کې دا وی. نو دارنګې دلته به اذا قیل لهم آمنوا چې ورته ویلی شي تاسو ایمان راوړئ، نو دوی په جواب کې څه وایي؟ انؤمنو کما آمن السفهاء، موږ ایمان راوړو په شان د بېوقوفو. او هلته دې وایي چې قایل خو پیغمبر دی، صحابه دي. نو دوی چې پیغمبر او صحابو ته نعوذ بالله بېوقوفه وایي نو دا خو ظاهري کافران شول. هلته خو ښکاره خبره کوله چې انما نحن مصلحون، پرېږده دا یې ویل. او دلته څه وایي؟ دلته بیا جواب کې دوی دا وایي چې کوم دی انؤمنو کما آمن السفهاء، نو چې پیغمبر او صحابو ته مخامخ دوی داسې خبرې وکړي چې تاسو بېوقوفه یې، نو دا خو کافران دي، مجاهران منافقان کوم ځای کې پاتې شول. نو بیا خو دوی جهري کافران شول. نو څنګه چې کوم دا کلام د هغې سره مربوط شي، نو دې نه څو جوابونه کولی شي. اولا دا چې اذا قیل لهم آمنوا ورته ویلی شي تاسو ایمان راوړئ، نو دوی چې بیا جواب کوو چې انؤمنو کما آمن السفهاء، نو دی د عامو مخکې نه وی. دا چېرته ضعیف کمزوري مسلمانان چې ډېر کمزوري دي او د جواب کوم نه دي، هغوی مخکې به یې داسې وی چې انؤمنو کما آمن السفهاء، ستاسو بېوقوف په شان ته موږ ایمان راوړو. نو هر سړی خو د چا د خبرې د جواب دی که نه. اوس یو سړی دی چې کوم د ستا د استاد غیبت کوي، بېعزتي کوي، یو نر طالب دی هغه راپاڅېږي د خوله واسه کړه، اوس به یې د خوله په رسټ کې پرتی ښه، او بل کمزوري هغه ناست دی غوږ ورته ایښی ایبر یو داسې بیبر یو پکې داسې درس طالب شاګرد خو نه دی. نو سړی سړی وایه. نه بهر کې بعضې کمزوري حضراتو مخکې به دوی دا وایي چې انؤمنو کما آمن السفهاء، هغوی کمزوري د جوابونه او که چېرې بل مخکې داسې ویلي نو بیا به خوله سټ دا غوټله.
دویم محمل ذکر کویش دوی چې دا به انؤمنو کما امن السفهاء دای د صحابه مخکې نه وي دا به د خپل رشتہ دارو مخکې وي کوم چې د دوی مثال رشتہ دار دی او مؤمنان شوي دي نو هغه به د رشتې خیال ساتو د خپل والي خیال به ساتو چې دا به وقوف دی نن نه سبب خیر د مسلمان شو ولې چې کوم دی شافو نو د خپل رشتہ دارو مخکې هغه به د رشتې خیال ساتو او بعضې دا فرمایي چې دا د مسلمانانو د صحابو په مخ کې به وي خو مقصود داسې نه و چې هغوی ته بې وقوفه وي بلکې مقصود دا و انؤمنو ولې موږ ایمان راوړو کما امن السفهاء څنګه چې ایمان بې وقوفه راوړو نه چې موږ بې وقوفه نه یو موږ ښه سنجیده خلک یو صحیح کلک ایمان مو راوړی دی په دا مطلب نو چې اوس پیغمبر مخکې وي د صحابو مخکې وي چې موږ څه بې وقوفه خو نه یو موږ ښه صحیح کلک ایمان راوړی دی او څلورم مطلب ذکر کوي شي چې دا کلام به د خپل منافقینو مخکې وي هلته خو به د هغې مخکې امن نه وي او چې خپلو منافقینو خو ته به هلته به دا وي چې انؤمنو کما امن السفهاء نو دوی ته ویلی شي آمنو کما آمن الناس څنګه چې ایمان راوړی دی نورو انسانانو کما آمن الناس نسی شدید کلکم ها خامانه که ماشین دور راټلی خجی دې کما کې د دوه احتمال ذکر کړي یو ذکر کړي چې دا ما مصدریه ده او دویم ذکر کړي چې دا ما کافه ده کما کې کدا ما مصدریه شي پیدا کا په معنا د مثل سره ده نو بیا ما مصدریه خپل مدخول په تعویل د مصدر ګرځي پیدا په محل د نسب کې دی نو ترکیب بداسي شي فاذا قيل لهم امنوا ایمانا مثل ایمان الناس چې ما مصدریه کې نو دا امنه په تعبیر د مصدر به وګرځي او کا په معنا د مثل سره دی دا په محل د نسب کې دی نو اوس په کلام داسې جوړ شي امنوا ایمانا مفعول مطلق به تراو باسي کله دې ته ویل شي امنو تاسو ایمان راوړئ ایمانن په ایمان راوړلو سره مثل ایمان الناس مثل دا معنا د کاف ده ایمان مصدر شو د ما د وجنه وای شو اوس دا محل د نسب دی دویم احتمال دا دی چې کما کې دا ما کافه شي ما کافه دې ته ویل شي چې دا مخکینی کلام د رستونه د عمل د پر بندي مخکې پرستو کې عمل نه کې دا غنه بد کی لکه څنګه چې تاسو وایي ربما کې دا ما دا رب بدای د عمل نه ما بعد کې به عمل نشي کولای نو دا فرمایي په حیز النسب دا کما چې کوم د په حیز د نسب کې دی علی المصدریه او چې کله ما مصدریه والی او مدخول په تعبیر د مصدر سره وګرځي کا په معنا د مثال سره کې او کافتن دویم احتمال دا چې ما کافه شي دلته چې د ما کافه وي د ما کافه د پر بل مثال شته وي او مثلها فی ربما څنګه چې ربما کې دا ما کافه ده دا خو دا کما مسله وا کما امن الناس د دې ناس څه مراد ده د دې فرمای والله فی الناس للجنس الناس نه مراد لا پکې د پر د جنس مغستش او لا پکې د پر د عهد مغستش کدا د پاره د جنس شلو باندې احتمال تاسو ایمان راوړئ لکه څنګه چې ایمان راوړئ د جنس انسانانو نو سیشکار پیدا شو چې دغه خو پته ولګي چې تمام انسانانو ایمان راوړي تاسو ایمان راوړئ کما امن الناس څنګه چې ایمان راوړئ جنس انسانانو ټول ته شامل دي نو ټول انسانانو ور ایمان راوړي نه نبی اصل وایي چې لا پکې د پاره د جنس نو دې جواب دی چې دا لام د پاره د جنس ویلې شي خو مراد د دې جنس نه افراد کامله مراد دي تاسو ایمان راوړئ په شان د ایمان د انسانانو خو هغه انسانان چې کامل انسانان دي کامل انسانان هغه صرف مؤمنان دي او د مؤمنانو نه علاوه د نور د سره کامل انسانان دي نه ولهذا لام پکې د پاره د جنس شو احتمال پیدا شو چې بیا ټول انسانان پکې د ایمان راوړي دې جواب کوي دلته مراد د ناس نه کامل مراد ده کامل انسانان او کمال د انسانانو چې کوم دی هغه د ایمان دی
تاسو ایمان راوړئ په شان د انسانانو چې هغه مؤمنان دي، دا کامل خلک دي، دا نور د سره پسه کې دي نه. دا هغې ته وړاندې نور وضاحت هم کوي. للجنس المراد به الکاملون فی الانسانیت، کم چې کامل دي په انسانیت کې. العاملون کامل انسانان کم دي؟ العاملون چې عمل کوي بقضیة العقل، په فیصلې د عقل برابر چلی، نو دا کامل. اوس داسې کېدی شي چې تو یو جنس ذکر کې او بیا په هغه خپل کمال پسې خاص کې دی وایي او کله جنس ذکر شي او دې د بعضې کمال پسې خاص کې د بل نه نفي هم کولی شي. نو د بل نه نفي کې کما مثال داسې دی فإن اسم الجنس كما يستعمل، اسم جنس څنګه مستعملېږي لمسماه د خپل تمام جنس لپاره راځي مطلقا. يستعمل دا مستعملېږي لما يستجمع المعاني المخصوصة به، هغه د پر استعمالېږي چې په هغه کې معنی مخصوصه راجمعي. یا جب لما هغه د پر استعمالېږي يستجمع فيه المعاني المقصودة منه، کما معناتنا مقصود وي هغه پکې وي. ولذلك دی وجنه يسلب عن غيره د بل نه سلب کېږي ويقال داسې ویلی شي زید ليس بإنسان. ستا مقصود په انسانیت کې چې کوم دی مثال هغه دی چې هغه عالم او حافظ دی، نو مراد د انسانیت نه تا مراد دی. اوس چې کوم کې علم او حفظ نشته د هغه انسانیت نه پکې، زید عالم حافظ نه ته داسې ویلی چې زید ليس بإنسان. دلته مراد جنس په مرتبه د جنس کې نفي نه دی، بلکې دلته مراد د انسانیت نه پېښ شوی دی په مرتبه د کمال کې چې انسان کامل نه دی. ځکه کامل خو هغه چې عالم دی، کامل خو هغه چې هغه حافظ وي. داسې مثال په طور طالبانو کې، نو ته یو طالب چې کوم دی دا چېرې دا قابل دی، نو ته لیس الطالب الا فلان، صرف دا یو پلان کې طالب دی، دا حصر وکړو. یا ته بل چې کمزوری دی د هغه نه نفي کوي او داسې وي چې لیس بطالب، ولې تا خو طالب دی خو دا معنی چې کامل نه دی. همدارنګه علم مسلې یو صاحب دی چې د هغه نه علمیت نفي کوي لیس بعالم، معنی کامل عالم نه دی. یا پچا کې حصر وي لیس العالم الا فلان، دا پلان کې عالم دی و دا نور نه دی، نور هم دی خو ستا مقصود کمال دی، نو کمال په دې کې راغلی. والمقصود منه ولذلك دی وجه يسلب عن غيره فيقال زيد ليس بإنسان. نو دلته آمن الناس جنسو خبرات نه کامل انسانان دي چې مؤمنان دي. ومن هذا الباب او د دې باب نه راغلي نفي د جنسو د بعضې افرادو نه هغه افراد چې غیر کامل وي د هغې نه نفي راغلي ده. دا قول دی چې صمون بکمون، الله وایي دا کافران چاړاګان دي او دا چې کوم دی کاڼه ړانده دي. وایي دا کافران ړانده او چاړاګان دي، چاړاګان ړانده خو نه دي، بلکې کمال د اورېدلو کمال د لیدلو هغه دی چې په هغې باندې حق وویني او حق پې واوري. اورېدل او لیدل دا دي. هر کله چې دوی حق نه وویني واورېده نو ګویا دوی نه لیدل وکړه او نه اورېدل وکړه، هغه کمال دې نه پېښ شوی دی. په دې کې دا نور اورېدل خو کوي، خو اورېدل هغه اورېدلو چې ته پې حق واوري، لیدل هغه لیدلو چې ته پې حق وویني هغه دوی ونه کړو. نو ځکه الله ته د نفي وکړه صمون کاڼه دي او بکمون. ونحوه دې په شان وقد جمعهما، شاعر دا دوانه جمع کړي چې جنس په مرتبه د جنس کې استعمال وي او دغه جنس د افرادو غیر کاملو نه نفي شوی هم وي. نو داسې ویلي دي اذا الناس ناس والزمان زمان. نو شاعر داسې فرمایي اذا الناس ناس والزمان زمان. بیا فرمایي بلاد بها كنا وكنا نحتاجو، ډېرې ښاري داسې وي چې موږ هلته اوسېدلو او موږ پای کې محتاج وو. او بعضې دا فرمایي چې وبلاد بها كنا وكنا نزاورها، ډېرې ښاري چې موږ پکې اوسېدلو د هغه ښاریو ملاقات مو کوو. خو کم وخت کې اذا الناس ناسون چې کله انسانان اذا الناس نه مراد جنس دی، اذا الناس چې کله دا جنس انسانان او دا ناس نه مراد کامل دی چې دا انسانان کامل انسانان نه مخکې ناس نه جنس دی او دویم نه مراد کمال. همدارنګه والزمان زمان نه مطلق زمانه مراد ده، وروسته زمان نه مراد کامله زمانه ده. خلق خلق و زمانه زمانه و موږ به د هغې ملاقات کوو. اوس چې خلق پاتې نه شو نو ملاقات یې وایي نه کوو. دا یو احتمال چې کما امن الناس کې لام دپاره د جنس وایي او للعهد. دویم احتمال دا دی چې الناس کې لام دپاره د عهد شي. اوس عهد نه څه مراد دی؟ والمراد به الرسول صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام دی او من معه کوم چې د هغه سره دي.
دا حضرات کے مراد دی همدارنګه او من آمن من اهل جلدتهم یا هغه چې هغه ایمان دا وړي دا وې د جنس دي ک ابن السلام واصحابه لکه عبد الله بن سلام او داغه ملګری شو نو دوی چې کوم دی به آمن الناس معهود انسانان چې پیغمبر علیه السلام د صحابه دي یا دغه منافقان چې اهل کتاب د دوی هم جنس کسان اهل کتاب عبد الله بن سلام سے او دا رنګ چې کوم دی داغه ملګری وې دا به وقوف غونډه ته به وقوف وي دی مراد دي لاندې پر د عهد شو اوس چې دې ته ویل شي امنو تاسو ایمان راوړئ نو د دې آیت کریمه معنا ذکر کوي ول معنا امنو ایمانا تاسو ایمان راوړئ تاسو ایمان مقرونا بالاخلاص چې هغه د اخلاص سره پیوسته متمحضا چې دا خالص وي عن شوائب النفاق د نفاق نه خالی مماثلا لایمانهم چې هغه مماثل وي ایمان د پیغمبر سره مماثل وي د ایمان د صحابه سره مماثل وي د ایمان د مؤمنان او اهل کتاب سره دا ایمان شو واستدل به على قبول توبه الزنديق سره یو دوه مسلې په دې آیت کریمه باندې مرتب وي مسله دی چې آیا د زنديق توبه قبليږي او کنه زنديق وایي چاته زنديق هغه کس ته وایي چې دا ایمان ښکارا کړي ځان ته مؤمن وي او کو پر پټ ساتلې پکې دنه کافر دی اوس ایمان ښکارا کړي کو پر پټ ساتلې نور کارونه د کو پر کوي دا څه کس ته زنديق وایي آیا د دې زنديق توبه قبلي بعض حضرات فرمایي نه او بعض فرمایي او بیا په او کې دوه شکل دي بعض فرمایي کچره دې داسې وي چې داعي الی زنديقیت وي نو به توبه نه قبلي او که داعي الی زنديقیت نه وي چې کله بس اسی ظاهري ایمان ښکارا کړي دا باطن کې کفر ساتي او کارونه د کفر کوي دا څه کس دې نه به توبه قبلي او د احناف قول راجح دا چې مطلقاً توبه قبلي بس کافرو توبه قبلي دا د احناف یو قول دی قاضي سے فرمای آیت کریمه دا مسله معلومیږي چې د زنديق توبه قبليږي ځکه دا منافقان دا زنديقان دي ځکه زنديقان دي چې ظاهري ایمان ښکارا کړي پړه کې باطن کې کفر دي او کارونه د کفر کوي لہذا دا زنديقان دي او بیا ورته الله وایي چې امنو پته لګي د زنديق توبه قبليږي کنه قبلې دې نو دته ولې دعوت ورکو په امنو سره دا یو مسله کې ثابت ده نو واستدل به آیات باندې دلیل قائم شوی دی په قبول د توبې د زنديق سره وان الاقرار دویمه مسله آیا اقرار باللسان دا ایمان دی نو قاضي وی او وجد دا چې ګور دې منافقانو په جبه خو اقرار کړو چې آمنا دوی ته چې الله بیا د ایمان دعوت ورکړي د مطلق ایمان دعوت نه ورکړي بلکې دوی ته الله د ایمان مقید دعوت ورکړي امنو کما امن الناس امنو کما امن الناس دعوت د ایمان مطلقه نه ده بلکې دعوت د ایمان مقیده ده هر کله چې دوی ته د ایمان مقید دعوت ورکول شي نو پته لګي نفس ایمان مطلق شته نفس ایمان مطلق سو هغه دوی اقرار پته لګي د اقرار ایمان دی اقرار ایمان زکه خدای ته د ایمان دعوت کړه اقرار ایمان نه وي به دوی ته د ایمان دعوت ورکړي شو او چې د اقرار ایمان د زکه د ایمان دعوت نه ورکړي دوی ته د ایمان مقید دعوت ورکړي چې امنو ک ایمان الناس دس دعوت ورکړي ولا نو پته ولګي چې نفس اقرار دا هم ایمان د څنګه منافقانو اقرار کړو چې ایمان دی کا لیکن حقیقت دا ده چې او نفس اقرار ایمان دی او په امور د دنیا کې کلمه دی وی دنیا کې تابع د اسلام او د ایمان احکام نافذ شول ته محفوظ شوی مال دی محفوظ شو دا احکام پتا نافذ شو خو آیا دغه نفس اقرار ته منجی د اخرت دی د نجات والا نه نجات والا هغه ایمان دی چې اقرار یې سره د تصدیق نه وي چې تصدیق سره نه نفس اقرار دا د اخرت په امور کې خلاصې نه ورکي او دنیا کې چې کوم د استاد پر حکم د ایمان ثابتېږي نو تا د پر تحفظ ملایږي چونکه دلته دنیا خبره ده نو څنګه دې فرمایي چې نفس اقرار دا ایمان دی نو دوی له دعوت ورکړې شو د ایمان مقید دغه مسله ثابتېږي ان الاقرار باللسان ایمانون دا ایمان دی و الا کذا ایمان نشي بلن یفید التقیید به خو د تقیید کې څه پیدا نه وره
دا تقید کی پیدا پدی بنیاد ته چې دوی ته دا نفس ایمان دی. قالوا انؤمن كما امن السفهاء، دوی وی موږ ایمان راوړل لکه څنګه چې ایمان راوړل دي بي وقفو. انؤمن كما امن السفهاء، ده فرمای الحمزه فيه للانکار، حمزه پکې د پاره د انکار ده، استفهام انکاری دی. انؤمن نو موږ ایمان راوړو، کما امن السفهاء من د ایمان نه راوړو، د دې صحابه په شرط داسې خلکو ایمان موږ نه راوړو، انکار وکړو. اوس السفهاء کې مراد څوک دي؟ نو ده فرمای والله مشار بها، لا پرې باندې اشاره کړې شوې ده هغه الناس تا امن السفهاء، دا لا پکې عهد د اشاره ده چاته هغه الناس تا. نو ایمان راوړو په شان د بیوقوفو، دا بیوقوفه هغه دي چې امنو کما امن الناس دی، یا عهدی اویل جنس، یا مراد د سفهاء نه جنسي سفهاء د لام پکې لپاره د جنس ولا به اثره، او چې نفسي جنسي سفهاء دی واغستل د منافقینو په خیال باندې هغه صحابه او پیغمبر او نعوذ بالله دا داخل دي په سفهاء. یا السفهاء کې لام د لپاره د عهد دی، معبود سفهاء، معبود سفهاء هغه الناس کې ذکر اول ته مصداق پیغمبر او صحابه، او یا پکې لام د لپاره د جنس والا، موږ ایمان راوړو په شان د جنس بي وقفو، او جنس کې چې کوم دی دوی په خیال پیغمبر صحابه نعوذ بالله دا پکې داخلي، نو داسې ایمان نه راوړو، دې نه به انکار کوو. او الجنس باثرهم وهم مندرجون فيه على زعمهم، دوی په خیال باندې پکې صحابه پیغمبر داخل وو. اوس دوی پیغمبر علیه السلام او صحابه ته بي وقفه ولې وي؟ نو دې دوه وجې ذکر کړي. صحابه او پیغمبر ته دوی بي وقفه ولې وي؟ نو دې فرمایي چې دوه وجې، یو مراد د دینه که هغه شي چې پیغمبر ملګری دي، او دویم دا چې مراد د دینه د دوی خپل چې کوم د اهل کتاب مؤمنان مراد شي. و انما صفهوهم، دوی پیغمبر او صحابه ته سفیه وي، یو لاعتقادهم فساد رأيهم، یو وجه دا لاعتقادهم د دې منافقانو عقیده وا فساد رأيهم چې د پیغمبر او د صحابه د رائے فاسد ده. اگر چې هغه په صحیح لارو خو دوی عقیده دا و چې دا په غلطه دي، نو ځکه ورته سفیه وي. خلک وایي کله لیونی ته لیونی وي، او لیونی دې کلی ته لیونی وي. لیونی روغ خلک ته لیونی وي کنه وي؟ دا لیونی چې د روغو ته لیونی وي ولې ورته وي؟ ځکه چې هغه خپل عقل فاسد دی، دا خو ته وران ښکاري. نو دا منافقان په شان د لیونو، دوی ته دا روغ حضرات هم لیونی ښکاره کېدل. نو فساد رایه وه، نو ځکه د صحابو ته بې وقوفه وې یوه. دویم او لتحقیر شانهم، یا دوی د صحابه او شان حقیر او سپک ګڼو. ځکه سپک ګڼو چې دا داسې خلکو زیات غلامان، زیات غریبانان، او د کمزوري او غریب سړي چې کوم دی خلک څه پرې پروا کوي، نو ځکه ورته بې وقوفه وي. او لتحقیر شانهم، یا د هغوی شانې چې کوم دی هغو ته سپک ښکاره کوي. فإن اکثر المؤمنین، اکثر د مؤمنانو کانو فقراء، دا فقراو، ومنهم موالي، او څه په دې کې غلامانو، که صهیب و بلال، لکه صهیب صاحب او بلال صاحب. اوس دا دوه وجې چلیږي د هغه چا په شان کې چې کوم اهل کتاب مؤمنان نه دي، د نورو په شان کې. کوم چې اهل کتاب دي هغوی ایمان راوړی دی، مثال عبدالله بن سلام صاحب وغیرهم، د هغې په شان کې خو دا وجې نشي ویلی. نه دا ویلی شي چې فساد رأیهم، ځکه عبدالله بن سلام صاحب د دوی منلی شوی سردار، منی پلار یې ولمانو، دی منو چې کوم دی منلی شوی عقلمند سردار و. نو دا ورته هم نشي ویلی چې رایه فاسد ده، ځکه ته ورته اوسه بړ سردار وی. او تحقیر شان یې نشي ویلی، ځکه په دوی کې نواب دی. نو دا وجې د نورو مسلمانانو په شان کې خو ویلی شي، خو کوم چې اهل کتاب مسلمانان شوي د هغې په شان کې خو یې نشي ویلی. نو ځکه درېیمه وجې ذکر کوي، او للتجلدي، درېیمه وجې ذکر کوي. که د دې نه واخیستی شي هغه مسلمانان چې اهل کتاب د اسلام ته راغلي، هغوی ته بې وقوفه وي. ځکه ورته بې وقوفه وي چې دوی خپل ځان تکړه حسابوي، خپل ځان مضبوط حسابوي. او دغه چې کوم اهل کتاب مسلمانان شوي دي، صحیح ده چې عقلمن وو، صحیح ده چې مالدار وو، نوابانو، مړه ته په څه کې حساب یې سړی طالب دی که نه، په خپو یې بیزاره نشته.
اخواته چې کوم د جرنیل سره روان دي طالب ته ګوریم نه کته په گاډو کې روانه کتاب ځاره خپل خپې دغه لپاره گاډي پروا نه کوي ځکه سم محتاج نه دی نو دارنګه دوی هغه اهل کتابو چې ایمان راوړی دی د هغوی دغه ایمان هغې چې کله سپروی نه کوله ورنه هغې عقلمندتوب هوښیارتوب یې منو د هغوی مالداري منله خو د هغې په وجود خپل شجاعت او بهادري ښکاره کوي نو ځکه هغې ته بېوقوفه وایي او لتجلد یا د وجې د بهادرۍ نه و عدم المبالات او د نه پروا ساتلو نه بمن آمن منهم چې کومو ته ایمان راوړی په کوم وخت کې انفسر الناس که د ناس تفسیر بیان شي په عبدالله بن سلام صاحب و اشیاعه او د هغه په ډله سره خجل صبحا د سبیح جمع د سبیح څه ته ویلی شي وصفحه چې کوم د خفت دا ویلی شي خفت ته وسخافت او نریوالي ته سپکتوب او نریتا ده سخافت رعیت او نریوالي ده کمزورتیا د رایې خفت رعیت سخافت رعیت چې فکر او رایه دا کمزوري شي دته ویلی شي سبیح یقتضیهما نقصان العقل دا دوانه چې کوم د تقاضای نقصان عقل کې چې عقل ناقص شي نو ثقافت رای کمزورتیا درای او دارنګه خفت درای ته پیدا شي والحلم يقابله او حلم د دې مقابل د حلم عقل ته وي ناغه حلیم د حلم عقل من سره دی او سبح دغه مقابل کې کمزورتیا ده